بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، ګرانو کتونکو، زه یم ساجد محمود، پښتونخوا ریډیو نیټورک سره تعلق ساتم. ګران اوریدونکو، زمونږ نننې مختصر غونډه کې پروګرام د دې حوالې سره دی چې چونکې زمونږ تعلق دین اسلام سره دی، موږ ډېر په فخر سره دا خبره کوو. زمونږ په مذهب کې، زمونږ په دین کې موږ ته دا ویلي شوي دي چې صفایي نصف ایمان دی. نو دغه سلسله کې زه غواړم دا چې زه د مردان کې چې کوم ریلوے سټیشن دی دې سره چې ملحقه کومه علاقه ده، نو یو ځل دوه زه داسې رالم دې ځای کې د خپل یو شاعر ملګري سره. نو ما ذهن کې دا دغه و چې دا به ډېر صفا سوتره ځای وي، شینکۍ به وي، چونکې دا ریلوے سټیشن د ډېر وخت نه بند دی. نو دې کې هغه شانه مدرفت نشته. نو موږ چې کله د دې خوا کې ملحقه علاقې کې ناستې دپاره رالو، نو چې ګیر چاپېره ما کوم دلته کې ګند ولیدو، کوم شاپرې، کوم څیزونه مې ولیدل، نو هغې نه پس زما ذهن کې دا سوال راغی چې زه دلته چې کوم ګیر چاپېره اوسېدونکي خلک دي هغې نه دا تپوس وکړم چې آیا د صفایۍ حوالې سره د دوی څه سوچ دی، څه رایه ده، آیا دوی ته دې صفایۍ ته دوی په کم نظر ګوري. ځکه چې کو دا صفایي دلته کول غواړي یا دا ګندګي ده، د دې مسلې حل وباسل غواړي. نو موږ له پکار دا دی چې موږ په خپل چې کوم د کلي په سطح یا د محلې په سطح خپل کوشش کوو، خپل مشران راغونډ شي، دا ینګ هلکانان چې د دې نه کار واغستی شي او دوی په خپله هم صفایۍ کې خپل کردار ادا کړي. ځکه چې د حکومت دپاره دا ممکن نه وي چې هغه هر ځای ته ورسي. مثال په طور مردان کې یو تحصیل دی رستم، خو موږ هلته وګورو نو هلته کې کیدای شي یو کلی چې هغه ډېر زیات لرې وي، نو هلته خو داسې ریګولر صفایي تنظام کولو دپاره څه بندوبست نشي کیدی. نو بهتره دا وي چې هغې کې هغه خلک انوالو شي، کمیونټي انوالو شي. نو هم دغه سلسله کې زه دلته کې ولاړ یم، د دې ځای اوسېدونکي یو کس دی، هغه سره به دې حوالې سره خبرې کوو. ټول نه اول خو راته خپل نوم ووایه. زما نوم نوید دی. او تاسو کوم ځای، د دې علاقې څه نوم دی؟ د دې علاقې دا سټیشن سره یو ځای ده او مدینه کالني د باغیرم 2 دی که نه. نو اول راته دا ووایه چې دا دلته کې دا ګندګي ده، نو دا تاسو باندې بوج کېږي نه؟ ولې نه، ګندګي ده هغه یو انسان غواړي خپل هم چې صفایي دغه کړي خپل بدن، او بیا خوا کې کوم علاقه ده یا ارد ګرد چې کوم ماحول دی هم صفا وساتي. نو هر انسان دپاره دا دغه چې لکه ګندګي د هغه نه ارد ګردي، نو هغه بیا خفه کېږي. بل د صفایي کوشش هم پکار دی. دا راته ووایه دلته کې دننه کورونه خو به مکمل صفا وي که نه؟ هغې کې به د صفایۍ ښه زبردست انتظام وي، کورونه به جارو کېږي، دلته به ګند هم نه وي. نو د دې کورونو مخې ته بیا ولې ګند دی؟ اصل کې دغه کورونه انسان صفا کې، خو بهر داسې دغه چې پروپر دغه نشته که نه. تاسو ته ما ووایي چې لکه فرض کړه کو بهر داسې پروپر ځای و یا موږ دې دپاره خاص مختص کړی، نو بیا به هغه ځای کې کول. خو د هغې ناموجودګۍ په وجه باندې چې کوم دی، نو بس چې کوم ځای کې انسان دغه ویني، خالي ځای ویني، هغه ځای کې بس ګند خپل کورونه بهر کوي او بیا یې غورځوي هغه. نو د دې صفایۍ دپاره تاسو خپل چې کوم کلي مشران دي یا ستاسو چې کوم ینګ هلکان یې، چونکې دا ذمواري خو په تاسو باندې هم راځي که نه؟ بل لازمي خو نه ده چې لکه مطلب یو ځای مختص شي. نو تو به لکه مثال زه در کومه، دا دلته کې زه وینم چې 15 ځایه ګند پروت دی. نو دا خو بیا تاسو له پکار نه دی چې په یو ځای کې دا ګند ټول غورځېږي. نو کم از کم هغه ګند خو به یو ځای کې وي، کو سبا له د دې اوچتولو څه انتظام کېږي، نو تاسو دا ځای به درته مکمل صفا وي، اوچتولو هلته به پته چې دی یو ځای کې دا ټول ګند دی. ستا خبره صحیح ده. موږ مخکې هم د دې لپاره کوشش کړو، څه خاص ځایونه مختص کړو، لکه هر یو محله کې یو وړوکی غونته ځای پلاټ خالي که نه، نو هغه ځای موږ مختص کړو. موږ چې دا بیا لکه مطلب اور ورته سړی ورته کړي نور، خو هغه مو دغه نه شي، ځکه چې څه ټایم مخکې تېر شي، نو یا هغه زموږ کلي مشران یا دا نور هلکان سکولونه وغیره ته ځي، نو هغه دغه ونه شي یا ونه سوځي، نو واپس هواګانې یا چې کوم ذل الله شي سره واپس والي لارو کوڅو ته واپس راشي، نالۍ بندې شي. نو چې خاص داسې دغه وي، نو بیا به لږ ډېره ښه وګڼي. فرض که اوس دا پروګرام خو موږ تا نه ستا رایه واغسته، دې نه پس ستا ذهن کې دا راځي چې فرض که کو دې نه پس تو لړې او د خپل کلي کې مشرانو سره یا د کشرانو سره خپلو ملګرو سره په دې باندې ډسکشن وکړي چې آیا څه داسې طریقه کیدای شي چې موږ دا ګند صفا کړو، یا د دې څه داسې انتظام وکړو چې دا ګند ډېر زیات نه خورېږي، نو تاسو ته به یو صفا سوتره ماحول میلاویږي. بالکل دغه په کار هم داسې دي. او دغه چې فرض کړه موږ هر یو انسان په خپله باندې خپل کار چې کوم دی دغه کړي که نه، لکه خپل یو ځای دی یا خپله محله د هر یو چې کوم کې نوجوان خلک دي، هغه محله لومبې خپله صفا کړي، نو ورو ورو بیا دا کېږي. او دا کوم ستاسو خبره، دا کوم چې خوا کې ځایونه لکه دا ګراوند شو یا سټیشن شو، نو په کار دی چې دغه سره د هر یو ماشوم یا هر یو نوجوان چې کوم دی ولګي،
او په خپل د خپل د ځای چې کومي صفا کړي، ځکه دا زموږ دپاره فایده ده. دې کې دا خبره ده چې زه زمونږ د خبرو تر مقصد دا دی د خلکو ته مونږ چې زمونږ کوم اوریدونکي دی ته دا ویل غواړو چې دا صفایي چې تاسو دلته کې دا کوئ نو د دې دپاره لازمي نه ده چې مونږ ادارو طرف ته وګورو که نه، دې کې مونږ په خپله هم ډېر کردار ادا کولی شو. دا احمد فراز هغه یو شعر هم دی که نه چې شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. نو تاسو په دې کې د خپل حصې شمع بلولو دپاره به آینده څه کردار ادا کوئ؟ انشاءالله موږ ولې ادا کوو، ځکه زموږ ځای دی او موږ په دې باندې خوښ کوو چې فرض که بهر نه یو کس راشي او هغه دا ځای صفا او سوتره وویني نو زموږ ایمیج هغې ته ښه ځي که نه. او بل لګایي به دا وي څنګه چې زموږ کور ته یو انسان راشي او کور صفا وي نو هغې وایي چې بالکل د کور د خلک صفایي پسند دي. نو دغه شان زموږ د ځای چې کوم دا زموږ محله یا د کالوني چې کوم دا زموږ نو دا چې دا فرض که صفا وي او بهر نه یو انسان راځي نو زموږ ایمیج به هغې ته ښه ځي چې دا صفایي پسند خلک دي او بالکل ښه خلک دي که نه. یو ځای ښه نو انسان هغه ډایرکټ ایمیج ډایرکټ دا کېږي چې نه ځان صفا کړي او نه د ارد ګرد چې کوم ماحول دی هغه صفایي پسند دی لري که نه. تلو تلو کې به دا ستا چې کوم محلې والا دی یا ستا کوم کلي والا دی یا د کالونۍ والا دی دې ته به څه ویل غواړې دې ته داسې څه خبره وکړه چې مطلب دی تا سره بیا راشي کینی په دې باندې تاسو څه مشوره وکړه چې دا به څه طریقه باندې دلته صفایي راولو؟ بالکل زه به دا ویل غواړم زما ملګري ډېر شته دلته او زموږ مشران هم دي نو دا به ویل غواړم چې انشاءالله د دې نه پس چې کوم دي د ملګرو سره به خبره کېږي مشران سره چې زموږ د ارد ګرد یا د کم ګراونډونه ماشومان دې کې لوبې کوي نو چې دا ځایونه صفا وي نو زموږ ماشومان صحتونه او دا به ډېر لږه ښه وي. ډېره مننه، شکریه. ګران اورېدونکو ته زموږ بنیادي مقصد دا دی چې دا خلک ته ځان له دلته کې د خپل صفایۍ دپاره په خپله هم داسې څه اقدامات وکړي که فرض که ګند دلته کې غورځوي نو هغه ګند اوچتولو دپاره د هم داسې څه تنظام وکړي، بلکې فرض که دا ګند ځای په ځای خور پروت وي نو د دې دپاره د هم داسې تنظام وکړي چې دا ګند ځای په ځای خور پروت نه وي. ډېره مننه. پښتونخوا ریډیو مردان.